أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن وعلمه درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. زمون اساتذہ خصوصا استاد محترم حضرت مولانا امداد اللہ من خصوصا داغه د بیان اوریدو د پاره راغلیو خپل څه د بیان اراده نه وه لیکن سیکرټري صاحب چې لسو منټو د پاره ته حاضري وکړه. زه به ټولو نه مخکې د مولانا سید عالم صاحب دی کوششونو ته کاوشونو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغه ډېر په بېسرو سامانۍ کې او نامساعد حالاتو کې په دغه ځای کې د دین محنت شروع کو او ډېر په لږ وخت کې الله تبارک وتعالی مولانا صاحب له ترقي ورکړه او دا مدرسه دي کې انتهایی زیات محنت کیږي په هر لحاظ سره د قرآن کریم خدمت کیږي د قرآن کریم تلفظ چې د هغې اصلاح په دې ځای کې کیږي د قرآن کریم تفسیر چې د هغه په دې ځای کې بیانېږي د قرآن کریم دپاره څومره فنون چې د هغه ټول د هغې افتتاح چې ده په دغه ځای کې شوې ده. نو مولانا صاحب چې د سره د هغه ملګرو نه انتهایی د خراج تحسین مستحق دی. الله تبارک وتعالی دې مدرسې له دین دګني او رات چګني نوره ترقي چې د هغه نصیب کړي. د قرآن خدمت دی په دې پرفتن دور کې معاشره زموږ نه نوی نسل دا ډېر غلط طرف ته روان دی ډېر بل طرف ته روان دی. د سوشل میډیا دور دی څومره فحاشي عریاني چې دی په دې ملک شروع ده په داسې پرفتن دور کې که موږ تاسو خپل بچي چې دی که د هغې اصلاح کول غواړو او دا بچي غواړو او دا بچي د دې د روحاني قتل نه موږ ساتل غواړو موږ دغه بچي چې په دغه محافلو سره د هغې انسلاک او دا منسلک کو یوځای کو قرآن تعلیم ورته وښیو دین ورته وښیو. چا چې خپل بچی ته قرآن تعلیم ونه ښودو چا چې خپل بچی ته دین ونه ښودو نو دا بچی چې دی هغه مړ شو. ځکه داسې ادارې په دغه وخت کې موږ تاسو ته کولاوي دي چې هغه بچی چې دی وجني هغه د جسم نه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نورانی سنتونو هغه جنازې وتلی دي هغه سر د چې د سر د هغې انګریزۍ ګیرې سره د هغو نفرت لباس سره د هغو نفرت هغه خصوصا په دغه مشن کې دي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د سنتو جنازې ووځي. نو د دې په مقابله کې مدارس دي موږ تاسو مدارسو سره خپل تعلق او خپل یو دغه پیدا کو محبت پیدا کو. ځکه فرعون ډېر بچي وجلیو که فرعون ته په هغه وخت کې د دې خبره پته وې چې دا بچي دې دپاره داسې ادارې کولاو کو چې دا بچي موږ روحاني طریقې سره مړ کو نو فرعون د بچو په بدنامۍ باندې هغه بدنام شی نو यूं कत्ल से बच्चों का वो के फिरौन को कालज की न सोची कागा वक्त की आगा दासी विदारी को लौकड़ वे दा बची बदा टूल जाहिर के वह हट्टा कट्टा कारी दो लेकिन रूहानी तरीके से बागा मड़ो दागा नवे नस दाब आला आला उहदो बानी बकीनी कुछ अल तलाशी नो बिया दा कुरान करीम यो वड़कोट सूरह कुल हुवल्लाहु अहद ची दागा वला नवरसी दा मड़ दे दा रूहानी तरीके से मड़ दे. زموږ یو سینئر بیروکریټ دی چې سپریم کورټ کې د هغه د یو کیس فیس چې دی 40 لاک دی لیکن کله چې صورت اخلاص ته راغی 3 ځله قل ووایي او 3 ځله خطا یې ووایي او بیا چې کله شپږمه کلمه چې موږ فرسټ ایئر کې وړو نه ورځي ولا او د جنازې نه نه خبر پلار یې مړی زوی پولیس سر ته ختلی ویډیو کوي صرف د خپل د پلار جنازې هغه تصویر او سوشل میډیا له ورکوي لکه جنازه دعا ده په دې کې خو زیات د زړه نه دعا چې کوي نو خپل بچی به کوي او د بچي دا حالت ده چې پولیس سر ته ختلی نو زموږ نه نوی نسل هغه بل طرف ته روان دی. که خپل نوی نسل خپل د اولاد خپل ګرځول غواړئ نو داسې مدارسو سره د هغې تعلق پیدا کوي خپل بچي ته دین وښیئ چې مرګ نه وروسته هم دغه بچی ستا دپاره د نجات ذریعه جوړ شي ته به مړي او دې ځای نه به تا ته په نیک اعمالو یو کنیکشن به تا ته ستا د نیکو اعمالو یو ذریعه به جوړ وي. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کله چې انسان مړ شي د ټول اعمال ختم شي 3 عملونه داسې چې هغه باقي یو په دې کې ولد صالح یدعو له نیک بچی چې ولا دعا غواړي خو چې کله موږ بچی نیک وکړو نه بچی د نیکوالي فکر وکړو نو چې کله موږ تاسو د نیکوالي فکر ونه کړو نو موږ دپاره به هغه به څه دعا غواړي بیا چې پلار مړ شي
نو دغه بچی چې نیک نه وي نو د پلار په نوم باندې بیا کرکټ ټیم ولا کرکټ میچ مقرر کړي. تاسو به لیدلی که نه فلان کې مړ دی او د هغه په نوم باندې کرکټ میچ مقرر وي. نو بیا زموږ بچي د ډمګیري او د ډمتوب محفلونه به منعقد کوي، خو بجای د دې چې موږ تاسو پسې د قرآن کریم ختم وکړي. دا ټول حالات دا چې کوم روان دي ما صرف یو جھلک بیان کړ تاسو ته چې ډېر په دغه دور کې موږ تاسو مدارسو سره علماو سره نیکانو سره خپل تعلق جوړ کړو نو زموږ ستاسو ایمان چې دی هغه به محفوظ کړي. دا څه چې موږ واورېده ووي الله تبارک وتعالی موږ تاسو له عمل کولو توفیق نصیب